د مونځ مکمله ظاهري ډانچه څنګه ده؟ یعنی غوږونو ته به لاسونه کمې طریقې سره پورته کې څومره به اوچتې لاسونه، او بیا به نیت څنګه تړي، نوم نه ښکته که بره به تړي، صحیح شوله. او قیام به دې په کومه طریقه وي، او د خپو په منځ کې به کم از کم فاصله څومره وي، او زیات نه زیات به څومره وي، رکوع به دې څنګه وي، سجدې ته تلل به دې څنګه وي، سجده به دې څنګه وي، اخري قاعده به څنګه وي، او سلام ګرځول به څنګه وي. دا پوره ډانچه را سره په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ، خو په خپل یې هم وپېژنئ، او د مسلمانانو رونو سره لازمي شعر کې چې هغوی هم د مانځه دا ډانچه څه کي دا وپېژني. ګوره جي اول خبره داره چې کله ته نیت تړې او غوږونو ته ګوتې وړې، نو دا طریقه ده. د غوږونو دا نرمۍ چې کمې دي، نو دې پورې به دا لاسونه څه شي، دا به اوچت شي. خو دلته ګوره بعضې کس داسې طریقې سره تړي، نو دا غلطه ده. یا د غوږونو ته دا ګوتې داسې کړي، نو دا هم غلطه ده. یا لاسونه داسې شاته ویسي، نو دا هم غلطه ده. نه، د لاسونو دا تلي چې دي مکمل دا به داسې قبلې ته بس دومره پورې لاس اوچت شو، دې طریقې سره به غوږونو ته لاس اوچت کړي. او بیا به نیت چې کله لاسونه تړي، نو د نوم نه ښکته د ګس لاس په دې شا باندې به دا ښی لاس داسې کېږدي، او د نوم نه ښکته به څه وکړي، لاسونه به وتړي. یو سړي لاسونه نه رسي نوم نه ښکته، خیر دی، نوم د پاسه دې وتړي، هغې نه بره دې وتړي، خو دا عام طریقه ده. ټیک شوله، دا به وتړي، او په دې کې کم از کم د سړي دا ګردن چې کم دی، دا سر دا عمره ښکته شي، صحیح شوله. نو د نوم نه ښکته لاسونه تړل دا څه دي، دا بهتر طریقه ده. قیام به دې څنګه، نو د سجدې په ځای به دې نظري، او په دې بدن به دې عاجزي ښکاري، داسې نه چې نیت دې بره تړلی او دا سینه دې داسې ریستې او بره ګورې، دا طریقه ټیک نه ده جي. قوموا لله قانتین، الله ته په عاجزۍ سره ودرېږئ. نو د سجدې په ځای به نظر ساتي، او په بدن او په اندامونو به دې څه ښکاري، عاجزي به دې ښکاري. د خپو په منځ کې کم از کم فاصله کولاواله چې دی دا 4 ګوتې، دا زه د نارینه د مونځ نقشه بیانوم، ټیک شوله، د زنانه نه. کم از کم 4 ګوتې فاصله پکار ده، او زیات نه زیات چې ته څنګه په معتدل انداز ودرېدی شي، نه دومره کولاو چې تا ته ودرېدو کې تکلیف وي، او نه دومره تنګ چې تا ته ودرېدو کې صحیح تکلیف وي. معتدل انداز چې د سړي خپل ودرېدل په څنګه انداز د بدن مطابق، هغسې ته څه شه، مانځه ته ودرېږه، ټیک شوله که نه. د دې نه پس چې کوم دی ته رکوع ته لاړ شي، نو د سړي د املا به دا به مکمل نیغی، داسې د خپو په ځای به نظري، او د املا به مکمل نیغی، او په دې کولاو ګوتو سره به د زنګنانو د پنډو دا سرونه څه وي، دا داسې کلک رانیولي وي. نو دې طریقې سره به د ده څه دا به د رکوع نه چې پورته شي، لاسونه به ځوړندي، ښکته به نظري، ملا به مکمل نیغه کي. د هغې نه پس چې سجدې ته ځي، نو اول به پنډۍ په ځمکه باندې لګي. بعضې کس مخکې لاسونه ولګي، نو دا طریقه ټیک نه ده. او که بیمار دی، مریض دی وغیره، چاته عذر دی، بېله خبره ده، خو پنډۍ به اول لګي، هغې نه پس به لاسونه لګي، بیا به په ځمکه باندې مخ به لګي، تندی او پوزه به بیا په ځمکه باندې لګي، ټیک شوله. نو دې طریقې سره کولاو سجده ګورئ، خېټه به د ورانانو نه جدای، لاسونه به د ترخونو نه جدای، او دا څنګلې به د ځمکې نه جدای. او بعضې کس لاسونه داسې کېدي، نو داسې نه، داسې به قبلې ته به د ګوتو دا سوکې قبلې ته، او لاسونه به داسې مکمل کولاو غټه سجده. دا د سړي د سجدې څه ده، دا طریقه د لاسونه په ځمکه لګول. حدیثو کې دې نه څه راغلی ده، دا منه راغلی. او په خوا کې د کس ولاړ دی، نو چاله تکلیف مه ورکوه چې لاسونه به یې ډېر اوچت کړي، نه بیا طریقې سره څه که لاس کېده، صحیح شوله که نه. نه به لاسونه د سر نه مخکې ږدي، او نه به یې ډېر وروسته ږدي، نه برابر انداز کې داسې به لاسونه دا به کېښودلی شي چې د هغې په منځ کې سجده ولګولی شي، ټیک شوله. نو بیا د رکوع نه روچت شي، د سجدې نه، نو بعضې کس چې کله په اسي رکعت ته، نو دا لاسونه په ځمکه ولګي، سپورټ ځان له ورکړي، نو دا لاسونه به هم نه لګي. که یو سړی مریض دی، کمزوری دی، تکلیف دی ورته، هغه بېله خبره ده، خو عام چې کوي، نو هغه به دا لاسونه په ځمکه نه لګوي، بلکې په دې خپو باندې زنګنانو باندې به زور راوړي، او دی به څه شي، دا به اوچت شي قیام ته. بیا قاعده څنګه ده، نو قاعدې ته چې کښېني، نو دا ګسه خپه به په ځمکه باندې وغوړئ، په دې به کښېني، او دا ښۍ خپه څه ده، دا به ودرې، او د ګوتو دا سوکې به دا به قبلې ته کي، ټیک شوله که نه. دا د ګوتو سوکې بعضې کس دواړه خپې خوري کې او کښېني پې، بعضې کس په ګسه خپه ناست دی، خو ښۍ خپې شاته ایستي. یو سړي ته تکلیف وي، ګوتې خوږ دي، زخمي دي، یا تکلیف دی ورته نشي راماتولی، نو هغه بېله خبره ده. خو نه که دا تکلیف نه، نو دا طریقه ده چې دغه شان به په ګسه خپه کښېني، او ښۍ به ودرې، او د ګوتو دا سوکې به یې څه کي، دا به قبلې ته کي، او په زنګنانو باندې به دې لاسونه ایښي، او په دې غېږ باندې به دې څه دا به دې نظري، ټیک شوله که نه. لاسونه به نه ډېر مخکې ږدي، او نه به یې ډېر وروسته ږدي، عام طور چې څنګه لاسونه دا به په دغه طریقه باندې کېږي. هغې نه پس چې کله بیا سلام ګرځې، نو سلام به داسې طریقې سره وګرځې، کم از کم چې تا نه وروسته کم خلک ولاړ دي چې هغوی ته ستا دا مخ څه دی، دا ښکاره شي، که هغوی ته ته ګوري چې ستا دا مخ ورته ښکاره شي، نو دومره طریقې سره به دا ګردن څه کړي، دا سټو دا به تاو کړي، دا به داسې طریقې سره څه کړي، دا به تاو کړي. نو دا د مانځه هغه مکمل ډانچه وه. مهرباني وکړئ په خپل یې هم زده کړئ، او د ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ. وصلی الله علی النبي.